فلما پس هر کله قضا چې پوره کړله موسی علیه السلام الاجل هغه نیټه شعیب علیه السلام سره چې کومه نیټه مقرره کړې او موسی علیه السلام پوره کړه وساره او د شپې روان شه باهله خپل کور ول سره خپل بیبي ځان سره روانه کړه او خپل وطن طرف ته روان شه آنس ولید د موسی علیه السلام من جانب د طرف اطور کوه تور نه نارن اور نو کوه تور غره طرف نه اور ولیدل قال ویل موسی علیه السلام لاهله خپل کور ولته امکثو حصار شي تاسو دلته انی یقینا ز آنستو مالیدل د نارن اور لعلی کیدیشی آتیکم راوړم زه تاسو ته منها دغې اور نه بخبرین څه خبر د لارې یعنی کیدای شي د اور سره څوک ناست وي هغې نه د لارې تپوس وکړم چې لار په کوم ځای باندې لاړه دی او جذوتن یا سکروټه من النار د اور نه یعنی اور نه به څه اور راوړم دلته ورته ګرم شو لعلکم دې دپاره چې تاسو تصطلون تاوده شي دې اور ته فلما پس هر کله اتاها چې راغله موسی علیه السلام هغې اور ته نودي اواز ورکړلی شو دته من شاطئ الوادي الایمن د غاړې د کندې ښي طرف نه یا من شاطئ د طرف الوادي د کندې الایمن چې ښي طرف ته وه فی البقعة المبارکة په ځمکه برکتي کې یا فی البقعة په ټوټه المبارکة برکت مبارکې کې من الشجرة د ونې د طرف نه ان یا موسی دا آواز ورته ورکړلی شو چې ای موسی علیه السلام انی یقینا زه چې یم انا الله زه الله رب العزت یم رب العالمین رب د عالمین او رب د ټول جهان یم وان القي او دا چې ته وغورځوه عصاکه خپل همسا یعنی الله رب العزت فرمایلو چې تا سره چې کومه همسا در سره دی په دې لاس کې دا وغورځوه فلما پس هر کله رآها چې ولید موسی علیه السلام د همسا تهتزو چې خوځېدله تیزه تیزه تله کانها گویا کې دا جانون نری مار دی یا گویا کې دا د مار بچی دی ولا مدبرن وګرځېده موسی علیه السلام شا کوونکی یا ولا وګرځېده موسی علیه السلام مدبرن په شا باندې ولم یعقب او شاته یې نه لیدل یا موسی الله رب العزت تو فرمایلو یا موسی ای موسی علیه السلام اقبل رمخمخ شه ولا تخف او ير مسدا يريغ ما انك يقينا انت من الامنين دا امن ولونه اسلك ورننا باسا يدك خپل لاس في جيبك خپل گریبان کې تخرج روزي بيضاء سپين من غیر سوء بغیر څه مرض او څه نقصان نه یعنی موسی علیه السلام ته الله رب فرمایي چې د خپل لاس خپل گریبان کې ورننه باسه نو دا بس روزي سپین به پړه کیږي ودمم او ارجخت کا الیک خپل ځان ته مټې خپلې جناحک مټې خپلې وزر خپلې من الرهب د هیبت نه یعنی که کله ډرېدې نو د خپل ځان ته خپلې مټې نږدې کوه هیبت به د ختمیږي فذلک
پس دا دواړه برهانانې دلیلونه دي من ربک له طرفه د رب دستانه الی فرعون ته وملئه او مشرانو د هغې ته انهم یقینا دوی کانو قوما قوم فاسقین نفرمانه